اووه ځایونه دي چې هلته کې لمونځ نه کېږي. نبي علیه السلام منع کړې ده چې په اووه ځایونو کې به تاسو لمونځ نه کوئ، دا ناجایز دی. نور خو د نبي علیه السلام خصوصیت دی که نه چې جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، زما دپاره هره ځمکه دا جایز ده، د لمانځه دپاره پاکه ده. او د نبي صلی الله مخکې امتونو کې به یو خاص ځای و د عبادت دپاره، بل ځای کې لمونځ نه کېده. نبي صلی الله هر ځای کې کېږي، خو دغه اووه ځایونه چې دي په دې کې به تاسو لمونځ نه کوئ. اول نمبر فی المزبلة، په ډیران کې به لمونځ نه کوئ، ځکه ډیران د ګندګۍ ځای او د لمانځه دپاره طهارت د ځای فرض دی. دویم نمبر والمجزرة، کم ځای کې چې څاروي حلالېږي نو په هغه حلالولو په ځای کې قصابخانه کې هلته به لمونځ نه کوئ، ځکه هلته هم ګندګي. والحمام، بل په باتروم کې به لمونځ نه کوئ، ځکه چې هغه خو د ګندګۍ ځای دی او باتروم کې به وګورئ وخت هم ډېر نه اړوي. یو خو دا چې دا د فرعون ایجاد دی او دویم دا چې دا پاک ځای نه دی. نو بل حدیث مضمون هم داسې چې نبی صاحب وایي کله چې تاسو څوک خپل بیت الخلا ته ځئ نو ځان زر فارغوئ، هلته کې ډېر دغه مه کوئ، ځکه چې ډېر خلک اکثره نن سبا خو دغه دي که نه موبایل یې دی او هلته کې ناست وي څیزونه کوي. دا دغه انګریزان هغه کې خپلې اخبارات ګوري، د هغو هغه دغه یې که نه هغه کورسۍ غوندې باتروم د هغه پې ناست وي خپلې کتابونه اخبارات. نو دلته به ډېر ټایم نه اړوئ، په حمام کې به لمونځ هم نه کوي، دا ولې دا ګنده ځای دی. والمقبرة، څلورم نمبر ځای مقبره ده، په مقبره کې لمونځ نه کېږي. نو یعنې مقبره کې ولې لمونځ نه کېږي؟ ځکه هلته قبرونه یې که نه، نو چې کله ته لمانځه ته ودرېږې مخې ته به دې قبر راشي، نو د بوتانو سره د بوتانو د عبادت سره مشابهت راغلی. نو د دې وجې نه مقبره کې ځي، او یا په هر ځای کې چې کله قبر تا ته مخامخ وي، قبلې ته مخامخ، هغې ته به لمونځ نه کوې، نبي علیه السلام منع کړی دی. وقارعة الطریق، پنځم نمبر د لارې په منځ کې لمونځ کول، دا نبي علیه السلام منع کړی ده. ولې؟ خلکو ته هم تکلیف وي او دا څوک چې لمونځ کوي د هغه ته هم وسوسې به راځي، نو په صحیح طریقې سره خشوع و خضوع سره لمونځ نه کوي. دغه رنګې حکم ګورې د جومات په دروازه کې هم دی ښه، چې جومات ته سړی دلته ځي که نه او مخکې د جومات خالي او دی بلکل د جومات په دروازه کې ودرېږي، نو نورو ته بیا تکلیف دی. دغه رنګې د لارې په منځ کې یا به ځکه چې نور کسان خو بیا مخې ته نه شي تللی که نه، د لمونځ کوونکي مخې ته تللی خو بیا ځاله ګناه ده. نو لهذا د لارې په منځ کې یا د جومات په دروازه کې چې مخې د نور ځای د دلته لمونځ کولو نبي صاحب منع کړی دی. او پنځه ځایونه شو. شپږم وفي معاقن الابل، کوم ځای کې چې اوښان ودرېږي، د اوښانو په غوجره کې هغې ته څه وایي؟ اوښانو هغې ته بس اوښان چې په کوم ځای کې ودرېږي نو شپه پکې کوي، اوښان پکې خلک ساتي، هغه ځای کې دلته لمونځ نه کېږي. دا خو په حکم په دغه کې هم دی، نورو څاورو کې هم دی، خو دا نورو څاروي اکثر چې میچازې کوي که نه نو دوی ورته کښته کېږي هم لږ، او بل دا چې دونه دنګ نه وي که نه اوښانو په شان، نو د هغوی هغه دارې مارې دا لمونځ کوونکي ته زیات تر نه راځي. نو که هلته بیا چا جنماز یو ګوټ ته واچوو او لمونځ یې کوو د دې نورو ګډو بېزو وغیره، نو هغې کې یو حدیث شته اوس به راشي، نو هغې کې جایز دی. خو دا اوښان دنګ وي دوی چې میچازې کوي نو خو بل هر ځای پورې قطرې ځي، نو دې وجې نه هلته لمونځ کول نبي صاحب منع کړي دي، چې هلته به نه کوئ. او اووم نمبر دی چې وفوق ظهر بیت الله، د کعبې شریفې په لپاسه چت باندې لمونځ کول، دا نبي صاحب منع کړي دي چې دلته به تاسو لمونځ نه کوئ. نو د دې دا مطلب نه دی چې هلته کې کعبه نشته دی، خو دا د بیت الله شریف توهین دی. بیت الله شریف څه دی؟ بې ادبي د توهین دی. نو امام ترمذي، امام ابن ماجه دا حدیث نقل کړی دی، مشکات شریف کې ذکر دی چې په دغه اووه ځایونو کې لمونځ نه کېږي، په ډیران کې لمونځ نه کېږي. دویم نمبر په قصابخانه کې چې کوم ځای کې څاروي حلالېږي هلته لمونځ نه کېږي. درېیم نمبر په مقبره کې لمونځ نه کېږي. څلورم نمبر حمام کې لمونځ نه کېږي. پنځم نمبر د لارو په منځ د لارو کې لمونځ نه کېږي. او اووم نمبر شپږم نمبر د اوښانو په اوسېدو په ځای کې لمونځ نه کېږي. او اووم نمبر د بیت الله شریف لپاسه.